پاکستان سابقہ باولر رومان رئیس د بابراعظم حواله سره یو ډیر ښکلی بیان جاری کړی دی. یو ډیر پازیټیو پیغام یې د بابراعظم مخالفینو ته ورکړی دی. بابراعظم مخالفین رومان رئیس ویلي دي چې د بابراعظم مخالفین غواړي چې بابراعظم د ون ډے نه هم ډراپ شي او صرف ټیسټ پورې لیمیټډ پاتې شي. خو په پاکستان کې یو کلاړي هم د بابراعظم غونډې کلاس، د بابراعظم غونډې کنسسټنسي، د بابراعظم غونډې سکل سره نه میچ کیږي. د پاکستان په ټول پاکستان کې د بابراعظم غونډې کلاسیکل پلیئر، د بابراعظم غونډې کنسسټنټ پلیئر او د بابراعظم غونډې سکلفل پلیئر نشته دی. لکه بابراعظم وایي میچینګ کې لړۍ پیدا کوي نو بیا به ډراپ کو. دا رومان رئیس مطلب دا دی. بابراعظم د پاکستان بیسټ بیټسمین دی، هغه پاکستان د لپاره ډېر پرفارمنسز ورکړي دي، خو منیجمنت بابراعظم غلط کیری کوي. کله اوپنر کوي، کله ون ډاون کوي، کله په نمبر 3 کې، کله په نمبر 4 کې، نو یې غلط کیری کوي. زموږ منیجمنت و د ټیم مضبوطۍ په ځای نور مسایل ځان له جوړي. دا نه وایي چې موږ ټیم مضبوط کو، بابراعظم سره نور ښه کلاړیان ټیم ته راولو، نو نه نور مسایل ځان لپاره جوړوي. زموږ منیجمنت، زموږ پی سی بي، زموږ پاکستان کرکټ بورډ. نو رومان رئیس دا بیان خو څه حده پورې ټیک دی. را کومه لاست خبره چې کړې ده چې منیجمنت ټیم مضبوطولو په ځای نور مسایل ځان ته جوړوي، په بابراعظم باندې ایکسپریمنٹ کوي. بابراعظم په خپل ځای پرېږدي، نور د بابراعظم غونډې ښه کلاړیان ټیم ته راولي. دا د رومان رئیس یو ښه سټیټمنټ دی، یو پازیټیو پیغام دی. نو دې حوالې سره تاسو رایې لرئ، کمنټ لازمي وکړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.